مسلمانانو کوم کس چې دا غواړي چې رب العالمین ماته د زړه خوشحالي الله نصیب کړي، د زړه چین سکون، او هر کس د دې لپاره محنت کوي، کوشش کوي چې ماته د زړه چین سکون نصیب شي. او دا ښه خبره ده چې کله انسان زړه خوشحاله وي که نه، د هغه سترګې هم خوشحاله وي. او چې کله انسان د زړه خفه وي که نه، د هغه سترګې هم خفه وي، د هغې غوږونه هم خفه وي. ځکه دا زړه چې کوم دی دا د انسان د جسم بادشاه دی. څنګه چې حدیث کې راځي که نه چې د انسان په جسم کې ټوکړه ده چې هغه ټیک شوه ټول جسم به ټیکي، او چې هغه خراب وشو ټول جسم به خراب شي. په بعض ټیم کې اوسلی ویل که د پلانکي کس خواله ځو، وایي زما زړه نه غواړي. معلومه دا شو چې دا زړه د انسان بادشاه دی. نو چې زړه خوشحاله و د جسم ټول جسم به خوشحاله، او چې زړه خفه و که نه ټول جسم به پریشانه. بعض ټیم کې د انسان سره د دنیا اسباب ټول ورسره وي، ګاډی ورسره وي، هر څیز برابر، پیسې ورسره وي، لیکن د هغې باوجود زړه پریشان وي، زړه خفه وي. نو مولانا رشید احمد لودھیانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې کم کس دا غواړي چې ماته د زړه چین سکون، د زړه راحت خوشحالي دا ماته میلاوه شي، نو هغې یو نسخه ښودلې ده. لکه عام طور باندې کله چې سړی بیمار شي که نه، ډاکټران ورته نسخې ښیي. نو دا علما کرام دا زموږ روحاني علاج کوي. نو هغه وایي 7 ورځې 1 هفته دې چې کوم دی دا پابندۍ سره تېره کړي. پابندۍ معنی دا چې دې ځان د غیبت نه وساتي، دې ځان د دروغو ویلو نه وساتي، دې ځان د چغلخورۍ نه وساتي، دې ډرامې فلمونه او ګندګي چې کوم دی فحش او عریاني شیزونه دي نه ګوري، او دې ذکر طرف ته، د قرآن تلاوت طرف ته، مزد پابندۍ طرف ته، صدقې ورکولو طرف ته 1 هفته دې په ځان دا تکلیف برداشت کړي او دا اعمال دې اختیار کړي. وایي دې کس ته